المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين. معنا دا خذ چې د لتأخذو یعنی دا اخیستی شي امان د یو قوم لپاره. معنا دا تجیرو علی المسلمین پناه ورکولی شي په مسلمانانو باندې یو کافر ته چې دی له ما پناه ورکړې ده. وفي الباب عن ام هاني، ام هاني خپل د خاون خپل ته ترو بازو کې راځي ورورو هغې ته پناهي ورکړې وه او الله رسول قبوله کړې وه. وسألت محمدا فقال هذا حديث صحيح وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث. حدثنا أبو الوالد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هاني أنها قالت أجرت رجلين من أحمائه. أم هاني رواية راغي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنا دا اصل کې دا نون مشدد دی. أمنا دا امن نه دی. من امن ورکړی دی. من امنتی چاته چې تا امن ورکړی دی. وبي والعمل على هذا عند أهل العلم أجازوا دي طول جائز كده دي أمان ده كده وهو قول أحمد وإسحاق دي أجاز أمان المرأة والعبد دوي. وقد روي من غير وجه وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال له إيزن مولى أم هاني إيزن واسمه يزيد. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد نافذ كريو أمان الغلام. وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة. ذمة وأمان واحد مسلمانان بيوي يسعى بها أدناهم. د دې حدیث معنا څه ده ګوره. ذمة المسلمین واحدة، ذمه د مسلمانانو یو شی دی. یسعى بها ادناهم، کوشش بکئی، څوک به کوشش کوي ادنا د دې مؤمنانو په پوره کولو د دغه ذمې د مسلمانانو. ادنا کس دی د غره کې اوسیږي، دا به نه وایي چې بادشاه ذمه ورکړې ده ما خو نه ده ورکړې، قومندان صاحب ذمه ورکړې ده ما خو نه ده ورکړې. نه دا ادنا کس چې ځان د ټولو نه ادنا حسابوي، دا به هم کوشش د پوره کولو د دغه ذمې د چا کوي؟ د مسلمانانو کوي. قال ابو عيسى ومعنى هذا عند اهل العلم ان من اعطى الامانه من المسلمين فهو جائز على كلهم. باب ما جاء في الغدر، غدر ویلې کېږي دوکې کولو ته. دوکه باندې کې خیانت باندې کې په وعده کې یو ګوره کذب دی په جنګ کې هغه جایز دی، خپل مطلب نه کار کول دی هغه جایز دی. یو دوکه د چا سره معاهده کې او به ورځي نه منم چې ته وایي دوکه، نو دوکه په اسلام کې نشته دی، دوکه په جنگ کې نه کې. وبه حدثنا شعبة قال أخبرني أبو الفيزي قال سمعت سليم بن عامر يقول كان بين معاوية وبين أهل الروم عهدنا. معاوية رضي الله عنه روميان سره معاهده وتر یو وقت معلومه پوری. وكان يسير في بلادهم، او ودا معاوية رضي الله عنه يسير چې روان شو غزوی د پاره حرکت کو. د معاویه رضی الله عنه په بلادو دغه کافرو کې مخکې د انقضاء د عهد نه روان شو. د دې لپاره چې اوس 2 ورځې لا ماتولو د چاته پاتې وي، تمامېدو د عهد ته فرض یوه میاشت پاتې وه، 15 ورځې پاتې وي، یوه ورځ پاتې وه. نو دا روان شو چې ځان ورنږدې کړي چې څنګه نیټه ختمه شي، د واره به پرې څه کوي؟ حمله وکړي. قد غار علی حتی اذا انقضى چې عهد پوره شي نو دا به پې غاره شي. نو فاذا رجل على دابه ولا فرس، یو سړی راغی چې په یوه دابه باندې سورو، یا دا راوي وایي په فرس سورو، او داسې ویله الله اکبر وفاء لا غدر.
من به پورواله کو په خپل عهد باندې او څه شی به نه کوو غدر به نه کوو معنا دا ده چې لیکن منکم وفاء لا غدر ای مسلمانانو ستاسې د طرف نه به وفای په خپله وعده باندې غدر به ستاسې دغه نه او د الله اکبر چې ویلې دا استبعادا چې بعضې وختونو کې سړی یوه خبره ډېره لرې وګڼي نو دم لرې وګڼله چې تاسې دوکه کوئ الله اکبر وفاء لا غدر وفا به کوئ غدر به نه کوئ وایي موږ ویله چې دا څوک دی چې داسې زړور دی وایي چې پوښتنه مو کړله نو دا عمرو بن عباسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي وایي فسأله معاویة عن ذلک معاویه رضی الله عنه ته د دلیل پوښتنه وکړه چې تا ولې موږ ته داسې ویله دا جایز نه دي هغه ورته نه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من کان بینه وبین قوم عهد فلا يحلن عهدنا نو نه به ماته دا وعده ولا يشدنه او نه به څه کوي ټینګي مضبوطي یعنی دې کې اصل کې معنا دا ده چې میټینګ او می ماتوا په خپل حال پرې را ده کې مبالغه په عدم تغییر کې چې ګوتې متي په پکې نه وي حتی يمزي امده تر دې پورې چې مودې څه شي پوره شي او ينبذ الیهم علی سوا او یا وګزاره دی خلکو ته وعده علی سوا په یو برابر والی چې موږ هم ختمه ده استان ختمه ده وعده ختمي اعلان وتوکا قال فرجع معاویه بالناس دا خلیفہ ګانو دا میران دا سينو چې معمولی د مدرسې مشرګوډه شانتي او کچا د ویل چې دا ناروا ده نو ور در باندې بلیږي چې ماته وي او ته ماته خبره کې نه صحابه دغه چې ورغه داغه په خلاف ودرېده چې الله اکبر وفاء لا غدر و پورواله په غدر باندې کې معاویه رضی الله عنه ته سبا څه دلیل چې ورته یو معاویه رضی الله عنه له قال ورنه لري بلکې ویل چې صحیح ده قال ابو عيسى حديث حسن صحيح باب ما جاء ان لكل غادر لواء يوم القيامه وسكت غادر په پټه شیخ لي الله وایي د قیامت په ورځ به ډیر زیات رسوا شي دغه معمولی شی چې ته معمولی شی وي او تا غدر کړی خیانت دې کړی د دې جنډه به ستا شاته ودرېږي داسې ټول دنیا به یې چې دا شی پټ کړ اوس په دې وخت کې ته د خلکو نه پټې جبتا چې هغه وخت کې به ستا د دې لپاره څه ودرېږي لیوا یعنی جنډه د شهرت خو یو جنډه د عزت یو جنډه د چا دی اهانت جنډه د عزت د چا په مخ کې نه لای مخ ته ول جنډه نه لای عمران خان تقریر کوي نواز شریف تقریر کوي شهباز شریف تقریر کوي جنډه د پاکستان کم ځای ته نه لای مخ ته او جنډه د اهانت چې دا په فی استهی ولاړی نه دي کې ولاړی عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الغادر ينسب له لواء يوم القيامه جنډه ودرېږي د پوره د قیامت کې دغه غدر قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وسألت محمدا عن حديث سويد عن ابي اسحاق عن عمارة بن عمير عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء فقال لا اعرف هذا الحديث مرفوعا باب ما جاء في النزول على الحكم دا من په مسلم کې ویلو چې یو سړی تا ته دا وایي چې زه نازلېږم د خپل کور نه د قلا نه د مورچل نه على حکم الله نو تو سره دا ممنه دا دې ته دا نه وایي چې چا ومنه لګنې ګناه ده دې ته ویل کېږي کراهت تنزیهي دې ته ویل کېږي ارشاد الاحسن دې ته ویل کېږي آداب چې ته دا ممنه چې په حکم د الله د وایي ته وایې زما په حکم داسې نه چې د الله په حکم کې تا نه بیا څه وشي غدر وشي رسول حکم کې د نه غدر وشي وبه حدثنا عن جابر انه قال رمي يوم الاحزاب سعد بن معاذ ويشتري شو فقطعوا اكحله اكحل اغا رنگ دې چې په دې منځ د زراع کې او هغه وینه چې داغه ته عرق الحیات وي یعنی رنگ د زندګۍ نو دغه اکحل لګي ده
یا دې ته څه ویلی شوی دی ابجل د دواړو معنا یوه ده فحسمه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وداغه په اور سره داغې پې ولګو بالنار فانتفخت هغه بیا وپړسېده فترکه نو پرېښوده فنزفه الدم نو وینه چې شروع شوله وینې بهېدل داسې وینه ترې لاړه چې غریب یې کمزوری کړ فحسمه اخرى بیا ول رسول الله وداغه فانتفخت يده بیا وینه را جمع شوله او لاس یې وپړسېده فلما رأى ذلك کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار ولیده چې دا وینه نه ودرېږي او که موږ یې د هغو لاس یې پړسېږي نو وی ویله اللهم لا دغه وویله دا چې کله ولیده معاذ رضی الله سعد بن معاذ رضی الله عنه چې زما وینه نه ودرېږي او چې د هغه مې لاس مې پړسېږي نو داسې چې کله ورته دا یقین راغی نو دعا یې وکړله د الله نه چې اللهم لا تخرج نفسي ای ربه زما ساه مه وباسه حتی توقر عیني چې زما سترګې یخې کې د بنو قریظه په دې عذاب باندې د هغوی په نیولو باندې فاستمسک عرقه نو دا رګ یې ودرېده د دې دعا قبوله شوه فما قطره قطرة یو څاڅکي هم نه ته حتی نزلو تر دې پورې چې بنو قریظه راښکته شولو په فیصله د سعد بن معاذ باندې فارسل الیه رسول الله څوک ورولېږه چې ستا په فیصله نازل شوي دي هغه فیصله وکړله ان یقتل رجالهم چې د دوی سړي چې دي هغه دې ووژلی شي ان یقتل وژلی به شي رجالهم ويستحيا نساءهم او ښځې به پرېښودلی شي په روایت د شیخانو کې دا بخاري مسلم کې راځي یقتل رجالهم وتصبع ذراریهم ونسائهم ښځې او ماشومان به غلامان جوړېږي یستعین بهن المسلمون یعنی یستخدمون منهن المسلمون دی به د مسلمانانو خدمت کوي دا ښځې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اصبت حكم الله فيهم وكانوا 400 فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه د خبر ترګي راخلاص شو او وفات شو وبه حدثنا عن قتاده نو د یو خاص سړي په حکم او فیصله باندې نازلېدل دا د شریعت خلاف نه دی لکه څنګه چې د خوارج رائے ده چې هغوی دا ویلي چې ولې دوی علي رضی الله عنه د فیصلې اختیار ابو موسی ته ورکړ نو دا لا حکم الا لله نو دا کافر شو نعوذ بالله نو د دې روایت نه دا معلومیږي چې وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اختیار د فیصلې چاته ورکړ سعد بن معاذ ته قال عطیه القرظی وی عرضنا على النبي صلی الله علیه وسلم یوم قریظه دا قرظی و بنو قریظه کې عطیه دا ورکوټ وی زم پیش شلو ما په ورځ د قریظه کې نو کتلی چې د چا اختان د عانی او د کونډۍ را ختلی نو هغې وجه فکان من انبت قتل ومن لم ينبت خلی سبیله فکنت ممن لم ينبت فخلی سبیلی زما لارې هم خوشې کړله وبه حدثنا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم انهم يرون الانبات بلوغا شي طريقه بلوغ د معلومولو هغه سم دي انباتم دي ان لم يعرف احتلامه اول طریقه احتلام دی چې د شپې په شیطان او د سواړی ولا سنه او دیمه طریقه دا ده چې 15 کالو ته ورسیږي لکه حدیث کې چې څنګه ابن عمر راغی او چې دا دواړه نو پیژندل شوي نو بیا انبات ته به ګوري چې انبات یې شوی دی که نه دی شوی دا قول د احمد دی دا قول د وای دا په هغه صورت کې چې کله دغه دوه نه معلومیږي وایي څنګه به دا دوه نه معلومیږي وایي چې ځکه چې کله ورته وویلی شي چې ته بالغ یې احتلام دې شوی دی نو خو په خپله وجه نه مې دی شوی لکه پوهېږي چې احتلام مې وشو بیا څه یم تا خو به وایي یا ورته ووایي چې عمر دې څو دی نو دا ټول چې عمر یې 20 کاله وي عمر مې څو دی دا سړی په دې ډېر خوشحالېږي چې عمر کم کړي دا موږ سره دا قاضي صاحب چې دی دا قاضي نثار صاحب
داسې لیدلی ضعیفه دی غریب نور خو بیخي کمزوری دی او هغه وخت کې هم دا ډېر چې کله راغی زه د استاد وم دا ما نه یو کال وروسته راغی نو همدغسې ډېر وخت ته استادي کړې وه او بیا ناظري استاد زموږ سره او ده کې په هغه شناختي کارت کې هم د ده عمر چې دی د 4 سنه دغه څو کې دی نو 450 کې څو پیدا دی نو 10-12 کاله عمر زموږ نه همداسې هم ډېر دی خو چې ما څه مخکې زه ورته وایم ته خو زما په مخ کې راغړ شوې ته خو ځوان هلک وي ته خو چې رالې له کوټې ماشوم وي او موږ غټ غټ سړي وو او هغه مو دا ګوره دا زما د پلار په ځای دی وایي او دا وایي ځوان ښکاري او زه زوړ ښکارم نو زه هغه ته داسې وایم نه ډېر خوشحاله شي نو څوک څه له خفه کړي بس چې چا څه ویله چې زه به د څو کالو یم د ته خوشحاله وه چې هغه د 70 کالو ته یو ته خو بالکل 10 کلن معلومیږي 15 کلن معلومیږي نو هغه ډېر خوشحاله شي چې ګنې زه ځوان یم ډېر سخته او خوشحاله وای انسان ته څه کې ته خو تاریخ د عمر نه دی معلوم چې ته به پکې دروغجن شي یا به څه شي څوک خو حقیقت نه وایي که نه وایي په عمرونو کې نو د دې وجې نه وایي چې عمرونو کې څوک حقیقت نه وایي نو دا یوه طریقه د اظهار د بلوغ ده چې هغه ته وګوري چې انبات یې شوی دی که نه دی شوی باب ما جاء فی الحلف